چې کومه ډیګري راځي نو هغه به د ډیګرۍ په توګه نه ګڼلی کېږي، هغې ته به د ډیګرۍ درجه نه ورکولی کېږي. او بل یې ورسره بیا دا دغه کړی دی چې کومو خلکو د وړاندې نه د افغانستان ډیګریانې کړي دي نو د هغې دپاره په دغه لیټر کې سیکرټري صاحب د ایچ ای سی چیرمین ته ویلي دي چې تاسو به داسې وکئ چې د ستمبر میاشتې یعنی د را روانې میاشتې تر د منځ پورې یعنی د 15 ستمبر پورې به تاسو د دغې کسانو دپاره د ټیسټ میکانیزم جوړ کړئ، د دغې چا چې کړي دي د مخکې نه نو د هغې نه به ټیسټ واخلئ چې څوک پاس شو خو هغه پاس شو، که څوک فیل شو نو ختم. او په دې کې پکې بیا دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې چې چا کوم ډیګریانې اغوستې دي نو هغې ته دي د 6 نومبر پورې تاسو اکویلنسي درخواستونه تی جمع کوئ، خو د 6 نومبر نه به که اخوا بیا چا جمع کول نو هغه به بیا یعنی قابل عمل نه وي، په هغې باندې هغه بیا تاسو مه انټرټین کوئ. نو خبره دا شوه چې تر اوسه پورې چا ډیګریانې اغوستې دي هغې له دغه ټایم ورکوي چې د 6 نومبر پورې تاسو زر اکویلنسي دپاره درخواستونه ورکوئ چا چې د افغانستان نه ډیګریانې اغوستې دي. او بس دغه تاریخ تیر شو نو بیا به د بل چا هغه مه انټرټین کوئ. او دویمه خبره دا ده چې که اوس څوک کوي او افغانستان ته ځي او هغې ډیګریانې اخلي نو هغې دې هسې کړاو نه کوي، ځکه چې دلته کې د ملک چې کوم اختیار د چا په لاس کې دی نو هغې وایي چې وروره نور مونږ د افغانستان نه ډیګرۍ ته تیار یو، نه یې د ډیګرۍ دپاره په دغه ډیګرۍ باندې نوکرۍ ورکولو ته تیار یو، نه دغه ډیګرۍ ته مونږ د ډیګرۍ په نظر باندې ګورو. بهرحال دغه هغه خبر و کوم چې زمونږ یو شمیر ډاکټران چې دي نو هغې په افغانستان کې هغې د ډاکټرۍ زده سبقونه ووې ډیګریانې واغستې نو د هغې د پورې دغه خبر چې دی نو دغه اړه لري، هغې باید تاسو دا چې کوم ملګري نو چې هغې سره دغه خبره شیر کړي. دغه یو درخواست چې دغه یو خط چې دی دغه کوم چې فیډرل سیکرټري ایچ ای سی ته لیکلی دی هم په دغه خط باندې به عمل کیږي او هم په دغه خط باندې به تاسو د دغه خپلو ملګرو سره شیر کوئ. دغې کې چې کوم تاریخونه ورکړی شوي یا زما په ویلاګ کې چې ما کوم تاریخونه ورکړي دي نو په دغې تاریخونو باندې دي باید دوی زر تر زره ځان دغه ته ورسي. او نور خو هغه خبره ده که نه چې د انډین مووي یو ډېر مشهور ډایلاګ دی چې اب بھگوان کی کرپا ہی بچا سکے گا جب ٹھاکر صاحب پھانسی دینے پر تلا ہوا ہو.